نن چې کم نارینا په کور کې د خپل بیبي سره د کور کارونه کوي، که فرشونه دی وینځي، لوښي وینځل او توبه که جامې وینځلې، نو خواښې بیا د انګور ته سوی د زوی مخکې خو یریږي مور څه نشي ویلی، خو خواښې ته وایي چې سړي نه دې راله دله جوړ که، زما د ګل په شان بچی و او تا وشرمو دله دې ترې راله جوړ کو، زما د ګل په شان زوی هغه چې ته کارونه لیدلي وو او ته چې سپیره راغلی نو ماله دې زوی هغسې که دغسې که. او چې د دې مور نه تپوس وکړي چې ستا زومي ستا د لور خاوند دی او ستا د لور نه تاویږي او خیال او خدمت یې کوي او کور کې ورسره زیم جارو کوي، نو وګوره زما داسې ښکلی زوم دی او د خپلو بچو نه مې هسې مړه ستړی، خدای پاک مې په دې زوم باندې خوشحاله کړم، وګوره د لور مې دونه خیال ساتي. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العظیم. زمان ننه بیان د حسن معاشرت حواله سره دی. الله رب العالمین منگ او تاسو له د ایمان عظیم دولت را کړی دی او زمونږ او تاسو استوګنا رهائش او زندگی تیرول په یو داسې ماحول او معاشره کې کیږي چې هغه اسلامی ماحول، اسلامی معاشره ده. دا د الله فضل او احسان ګڼل پکار دی او په دې باندې شکریا ادا کول پکار دی. د ټولو نه اول یو درې لفظونه مونږ استعمالو، د هغې الفاظو بنیادی علم حاصلو او د هغې الفاظو تحقیقی جایزه بکو. مونږ یو لفظ حسن استعمالو، بل لفظ معاشره یا معاشرت دا استعمالو او بل لفظ د انسان استعمالو. نو حسن معاشرت دا انسانی ذمہواری وی او دا د انسان سره خای. د زناورو نه ښکلې معاشره څوک نه غواړي، د هغې نه د ښه سلوک مطالبه څوک نه کوي. انسان داسې یو مخلوق دی چې معاشره ښه کېږي نو په ده، که خرابېږي نو هم په ده. د دې وجې نه دا درې لفظونه پیژندل او د دې پیژنګلو دا ضروري ده. یو لفظ مونږ استعمالو د حسن. حسن ښکلی ته ویلی شي، باضابطه او ښکلی ښایسته، دې ته حسن ویلی شي. او بل دې معاشره یا معاشرت. معاشره او معاشرت انسانان باهمی زندگی تیری دی یو ځایوالي ته معاشره او معاشرت ویلی شي. او دریم لفظ د انسان دی، دریم لفظ دا د انسان دی او انسان د دې لفظ تحقیق انسان ته پکار دی چې دا تحقیق وکي. انسان لفظ دا د انس نه وتلی دی او انس ویلی شي محبت ته. او بعض علماء فرمایلی دی وی انسان لفظ دا د نسیان نه وتلی دی او نسیان ویلی شي ایرتا. انسان د انس نه وتلی دی، انس ویلی شي محبت ته. نو معلومه شوه چې د انسان کې محبت به وي، دی به مینه کوونکی مخلوق وي، دی به نفرت والا نه وي، ځکه چې انسان خو هغه انسان دی چې د کې مینه وي، د کې محبت وي. او دویمه معنا وی انسان لفظ د نسیان نه وتلی دی او نسیان ایریدو ته وی، نو په انسان کې به د ایریدو ماده وي.
زمونږ د نننې عنوان ټول په دې یو خبره کې تاویږي را تاویږي به چې د انسان نه به هیره کیږي او چې چا نه هیره وشي نو دی خطا شي او چې چا نه خطایي وشي او دا مونږ ومنله چې دا انساني قصور دی او د نه خطا وشوه نو خطاان چې کوم کار وشي نو هغه قابل معافي وي او تا چې معافي وکړه تا وګڼل چې دا کم قصور او کم غلطي او کم خطا وشوه نو دا قصدن نه بلکې د انسانیت د تقاضې مطابق خطایي وشوله نو چې هغه دې معاف کړو دې ته ویل شي حسن معاشرت چې تا خپل معاشره جوړ کړه خیسته معاشره دې قائم کړه نو د انسان نه به ایره کیږي انسان خو دې هغه انسان چې لدنه به ایره کیږي چې د چا نه ایره وشي نو په ایره خو خدایم چاته سنوي تاسو نه د رمضان المبارک په روزه کې په ایره خوړل سکل وشي روزه ده تګي وي بده اوس کله اوږي وي خوراک دیو کو او ایری دنا دا روزه ماته د کنا د زمونږ خپل دین اسلام وی نه روزه دی نه د ماته وجه دا چې تا خو قصدن نه دی کړی خطا ان دی کړی دی چې په خطا او په ایر نسیانن دا کم کار وکړو نو پدې باندې بندا ګناهګار ني الله هم چاته سنوي نو زمونږ او تاسو باهمي زندگی چې مونږ او تاسو یو ځای ژوند کوو زمونږ نه بسنا سو غلطه کیږي سختاګانې بکیږي او پیر کیږي د حقوق ادایګي کې مونږ نه کمزورې بکیږي نو دا بنوي چې زبې نه معاف کوم ته به معاف کې دې طویل شي حسن معاشرت بیا د دې ډیر مثالونه شته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل د دې خبره مصداق دی یو زنانه وا هغه پیغمبر علیه السلام لیدو چې په دې ټیم په دې لار تیریږي نو هغه زنانه عادت واغښته د کور ګن ګدام خزله وغیرہ راټوله وکړه او چې کله به حضور علیه السلام د تیریدو ټیم شو نو دا به پورته بالخانه ته اوخته او هغه بالخانه نه به دغه خزله په حضور علیه السلام باندې راواچوله ټول ګن ګدام خزله وغیرہ د پیغمبر علیه السلام د سر مبارک نه تر خپو پورې ټوله په خورا لاړه او پرې بوته پیغمبر علیه السلام دا غړلې چې دا انسان دی او انسان نه خطا کیږي اوس روزانم ته خطا کیږي وجه دار چې زما شان پیجندل نه چې دا عظیم شان پیغمبر دی نو دی حضور علیه السلام د دې زنانه دا خطا غنله او دا زنانه انسان غنو انسان نه خو ایر کیږي بس دا خطا دا پیغمبر علیه السلام په پروا نه کوي سوروزه تیر شوي پیغمبر علیه السلام پلار تیریږي هغه زنانه هغه خزل روانو چولا په سبا بیا تیریږي هغه زنانه بیا خزل روانو چولا په درې مارس چې تیرې دو او خزل روانو چولا نو را واپس شو د دې زنانه د کور دروازه اٹکولا لوري وا هغه دروازې لراله وی سوکي نو بهر نو ته حضور علیه السلام فرمایي وی زما دروازه لری کا نو دی جنې دروازه د یری نه کولاولا او یوس براشي زما مور سره چې سم عمل بکای ځکه دی خو په عمر لخذل غرزول دي اوس بخا مخاسنه ست تکلیف او ضرر ور کوي دا لوري یریدا او په جړا شو مور له ورمنډ کړې مور ته ته بمانوي چې دا سم کو زمون خو سوک سړیم نشته نارینم نشته چې بیا ستا جواب وکي او ستا بدل والی نو ته ولې د خپل هند زما حضور علیہ السلام ته تکلیف رسه نن تارته بیمار پرته واغه د پیغمبر علیہ السلام راغلی دی او نن چې بسو ادارې ورټه کوي هغه خزه وتوي بچی دی بهر چې کم ولاړ بندل د ته دروازه لري کدی داس انسان نه چې ماته بزر را رسي ځکه ما تکلیف رسو ماته هغه وخت نه دی ویلې زه ته اوس تکلیف نه رسوم نو ولې به ماته سو وای
دروازه ورته پرانیزه. چې دروازه کوله وکړه حضور علیه السلام دغې لور ته وایي ستا مور څه شوه؟ نو دغه لور یې په ژړا شوه، وایي زما مور بیماره ده، سویم ورځ د کټ کې پرته ده، دړق نه ده، اړخ هم نشي بدلولی. پیغمبر علیه السلام ورغی او د دغې زنانه تپوس کوي او ورته وایي تا یو ورځ ښځله راوانه چوله، په دویمه ورځ دې راوانه چوله، چې په درېیمه ورځ دې ښځله راوانه چوله، نو زه پوه شوم چې خامخا څه ناڅه مصیبت به دوی ته رسېدلي، دا به څه پریشاني وي یا به بیماري او تکلیف وي چې راشم چې زه یې پوښتنه وکړم بیمار پرسي وکړم. نو پیغمبر علیه السلام چې داسې ښکلې ښکلې خبرې وکړې، نو دغه زنانه پسې توره نه ده راغېستې، اسلحه یې نه ده راغېستې، کوتک او لوړې نه دی راغېستې، بلکې ښکلې ښکلې خبرې ورته وکړې. هغه زنانه په دې ښکلې اخلاقو مسلمانه شوه. د بیماری حالت کې پیغمبر علیه السلام ته وایي ته خو رښتینې ښکلې انسان یې، ما ته کلمه ووایه چې زه مسلمانه شم او ستا دا دین خپل کړمه، ځکه داسې دین دی چې خپل دشمن ته به هم خیر رسوي او د خپل دشمن به هم تپوس پوښتنې له راځي، داسې دین خو قبلول پکار دی. پیغمبر علیه السلام د ښکلې اخلاقو مبارکو ته چې وکتل مسلمانه شوه. نګوره دا ښکلې اخلاق دی چې ته به دشمن ته هم ضرر نه رسوي، بیا له خپل دوست ته به څنګه ضرر ورسوي. د الله ښکلې اخلاق والا بنده ډیر زیات خوښي. ابراهیم علیه السلام به یوازې خوراک نه کو، یو ځل ورسره څوک نو چې ناستو خوراک یې کړی، بار وته ډیر اوږې دی، خوراک ته ضرورت محسوسوي، ډیر تکلیف ته خو خوراک نه شروع کوي، بار ولاړ دی چې څوک به تیریږي، زه به راولم میلمه به کم چې ما سره یو ځای خوراک وکړي. او یې کتلې څوک هم په نظر رانه، یو مشرک را روانو، بوډا سپینګیرې مشرکو، هغه ته وی اله بابا راځه زما به میلمه شي، د خوراک ټیم دی چې یو ځای روټۍ وخورو. هغه بابا هم راغی، دغه ابراهیم علیه السلام دغه بابا ته وی لاسونه وینځه او راځه چې روټۍ ته کینو. چې روټۍ ته کېناستل، ابراهیم علیه السلام د الله د نوم نه شروع وکړه او دغه بابا ته وی چې تم د الله نوم واخلو، شروع وکړه د خوراک. هغه بابا ورته وی چې بچیا زه خو مسلمان نیم، مشرک یم، د دې په وجه زه کلمه نه ویم، زه د الله نوم نه اخلم او خوراک به کوم. ابراهیم علیه السلام ورته وی چې تی نوم نالې او ته خوراک کې دا چې سره کړي خو الله را کړي، زه د الله نوم نالې او ته خورې نه به خورې، شابه اول بسم الله الله نوم واخله، د هغې نه پس خوراک شروع کړه. هغه میلمه ورته وی چې زه نه خورم. ابراهیم علیه السلام غوسه شو، ته یې پاسه چې د الله نوم په کوم خوراک نالې ته هغه خوراک خولې ته کې څنګه، زه شابه مه خوره. دغه سړی روان شو خفه و. ناګانه ابراهیم علیه السلام ته وحی راله، د الله د طرف نه پیغام راغی، ابراهیم دا چې کوم بوډا سړی دی ورټه او د نهر د دې ځای نه رخصت کو، د یو ځل بسم الله ونه وی نو تا د مجلس پاسو نار د رخصت کو، ټول عمر بسم الله نه ویلې، ما ولا خوراک ور کړی دی او تا ته یو ځل کلمو نه وی، تا داسې کار وکړه. چې دا زورن ابراهیم علیه السلام ته ورسېده، نو ابراهیم علیه السلام په منډه منډه روان دی، ګوري چې کوم خوا به تلي دغه سپینګیرې چې د ده په سر مال الله زورنه راکړه، چې ته یو ځای کې روانو ساه نیولې وه، پسې منډه وهلې او را واپسې کو او ته وی راشي شابه بس بسم الله مو وایه خو ما سره روټۍ وخوره. نو هغه بوډا ورته وایي چې اول دې را باندې په زور بسم الله وی چې ما نه وی، نو د روټۍ نه د نهر پاسولې ما، او اوس وایي چې بسم الله مو وایه چې خو روټۍ خامخا وخوره، د دې خبرې حال به راته وی نو اله به زه بیا روټۍ خورم. ابراهیم علیه السلام جاړي ورته وی تا د روټۍ بسم الله نه انکار وکړو، نو ما اورټلې ومې شړلې، نو الله خفه شو مانا او راته وی چې ټول عمر بسم الله نه وی، د هغې باوجود مې ناره پې نه تېره کړې، ما خوراک ور کړی دی، نن یو ځل ستا مې میلمه کړ نو تا پې کلمه وی چې نه وي نو تا نار رخصت کو. الله رانه خفه شو.
ناغه بوډا په جړا شو. ابراهیم علیه السلام جاړي نو ته وی نو بوډا ته ولې جاړي؟ وی دا بوډا وته وی چې داسې خپل الله داسې مهربان الله چې اغا خپل دشمن لټول مر خوراک ور کوي او د دغه دشمن په سر بیا خپل دوست سره غیرت کوي. ما ته دغه الله بارک خپل عقیده او خایو کلمه راته وای چې زستا په شان مسلمان شم او دغه الله بندگی شروع کوم. نو کتاب لیکلی وی دغه بوډا ابراهیم علی السلام سره ملګری شو کلمه وی مسلمان او دغه نه رستي بیا نوړیو چې تکړه دا خوراکي کړي دي. انګوره د الله خپل اخلاق خوخ دي او مهرباني او نرمي دا د الله عادت او صفت دي او موږ نه الله دا غواړي چې ته د مهربانيو کې او ته د خپل اخلاق استعمال کې ته د خلکو سره نرمي وکې او ته سختی مکوا. حسن معاشرت زمونږ په معاشره کې مونږ د خپل مور پلار سره اوسېږو، د خپل رور خور سره اوسېږو، د تر ماما سره اوسېږو او کدانی د خپل خاندان څوک نه را نه لري نو خپل چم گاوند کې اوسېږو. نو خپل ګوانډیانو ته او تمام مسلمانانو ته د ضرر نه لاس منې کا نو ته خپل انسان ته الله ته نږدې او الله ته بخوخه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مسلمان، المسلم کامل مسلمان، من هغه دی سلم المسلمون من لسانه و یده چې داغه د جبنا او داغه د لاس د شرنا ټول مسلمانان په امن وي. دا کامل مسلمان دی چې داغه د جبه او د لاس د شر نه خلق په امني. دی حدیث مبارک ته تاسو یو ځل بیا خیال وکې المسلم من سلم المسلمون. کامل مسلمان هغه چې داغه نه مسلمانان په امن وي، من لسانه داغه د جبه د شر نه په امن وي، و یده او داغه د لاس د شر نه مسلمانان په امني. دې کې لسان او ید جبا او لاس ذکر شوی دی. نه د دې لاس نه یې مخ کې جبا ذکر کړه وی چې دا کامل مسلمان نشانی دار چې د جبه د شر نه مسلمان پر امن بوي، محفوظ بوي. دا لاس خو ډیر خطرناک دی، خلک کاڼي اوچت کی د بل سر لرا خلاص کی، خلق ټوپک تماچو اسلحه راوالی او بل په تارو نار کی. داسې نور په لاس باندې نقصان ډیر رسیږي. خو د دې لاس دا خبره یې رستو کړه اولې د جبې ذکر وکړه دا ولی وای تاسو ته د لاس د شر پته لګي او د جبې د شر اندازه نشي کولې. د جبې شر ډیر زیات دی. دا خبره چې د لاس طرف ته زی یو بنده لاس چتای په بل بنده باندې گزار کوي، ټوپک تماچا اسلحه وغیرہ راخلی، نه دا لاس خو رستو راخلی اول خود په جبه باندې ډیر لوی کار کړی وي. د هر جنگ جوړېدو پشا اول کار د جبې وي. دا جبه ډمبه چلیږي. جنگ ولې جوړ شو؟ ټوپک تماچې ته خبره ولې لاړه؟ د جبې غلط استعمال او شو، د خور مور کنزل شو، غلط بیانی او شولا، حق تلفی شو، په جبه باندې خراب خبره شو، د عزت د نیلامه خبره په او شو. نه چې جبه غلط استعمال شو نو د دې د لاسه د خبره د جبې نه وته لاس ته ورسېده، نو چې لاس ته حواله شي بیا نه واپس کیږي. د دې د وجه پیغمبر علی السلام او فرمایل چې تاسو کې کامل مسلمان هغه چې داغه د جبه د شر نه بل مسلمان په امني او داغه د لاس د شر نه بل مسلمان په امني. نو دا جبه د ټولو برایو جړل ده، د شر د فتنې د فساد جړل ده، دا به پرمن ساتي محفوظ ساتي چې ساده جبه د شر نه بل مسلمان په امن شو نو ته کامل مسلمان یې. او که د جبې او د لاس د شر نه څوک نه دي محفوظ، بل ته شر رسه، بل ته ضرر رسه، په جبه په لاس،
نو داسې د لکه د شرابو په بوتل باندې چې د پيو نوم لیکلی وي چې په دې بوتل کې پی دی نو په دې نوم باندې دغه دنه شراب پاکی شي نه. نو مسلمان بزان ته اسی مسلمان وی خود دننا دکی مسلمانی نشتا. اگر چې مسلمان دننا د زړه مسلمان پکار دی خودی مسلمان نه دی خو کافر وته علما ذکر شي چې دا سرکوزي بیام کلمه خو وی د دې د وجه نه داسې شوا لکه د شراب په بوتل چې د پيو نوم ولیک چې دا پی دی په دې خو دغه شراب نه پاکیږي. نو دغه شان د پزان د مسلمان نوم لګولې د خود نه کوم بلا پرته د جبې د لاس د اندامونو شر خلکو تور کوي. دې خبره په دې تش مسلمان باندې دې نه مسلمانېږي د نه دې لوی د آخرت تبه طرف ته روان دی او په خله باندې مسلمان ځان ته وایي. نور حدیث مبارک تاسو کې کامل مسلمان هغه چې داغه د لاس او د خله د شر نبل په امن شي د جبې او د خله او د لاس د شر نه بل ته امن ورکا قبل ته نقصان رسیږي دا ستاسو د دنیا هم نقصان د آخرت هم نقصان دی. الله پاک دې زمونږ او تاسو خپل معاشره او خپل اخلاق نصیب کی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل اخلاق د زمونږ الله خپل کی. پیغمبر علیه السلام به بیبیانو سره او بهر صحابه کرامو سره او د ټول امت د پاره د الله نه غوښتنه کوله. پیغمبر علیه السلام به ډېر خپل ژوندۍ تیروله. عائشه بیبي فرمایي وی مدینه منوره چې فتح شوه دا یا مدینه منوره ته د حضور علیه السلام اختیارات ورغلی دي. مدینه مونږ ته د پیغمبر علیه السلام په خپل اخلاق ملو شوی دا. عائشه بیبي فرمایي مدینه منوره پیغمبر علیه السلام ته په خپل اخلاق ملو شوی دا او د حضور علیه السلام د خپل بیبيانو سره سره وی او کور کې دننه چې پیغمبر علیه السلام با کمی بیبي کا رشپوا نو د حضور علیه السلام خدا عبادت لازم او پاغوی باندې چې تهجد به کول. پیغمبر علیه السلام باندې تهجد کول واجب امونږ او تاسو فرض یا واجب نه دي او په پیغمبر علیه السلام واجب. نو حضور علیه السلام چې کمی بیبي کرم شپه بوا نو چې د شپې به تهجد د پاره بیدارې دو او د خپل خلوت خانه نو د کمرې نه بهر به وته او دس ماتی یاد او دس کولو د پاره نو دا بیبیان عربي بیګوي کوي وی حضور علیه السلام به دومره په خاموشه کوز شو او دومره په خاموشه به ځان تیار کو تهجد کې به مشغول شو چې مونږ به اړو خبر شوم د ځان ننو چې حضور په کټ کې پروت خوب کوي او کبهارو ته 10 4 دام او یا نوافل ته ولاړ دي مونږ به ځان نه خبروم نو. دا ولی پیغمبر علیه السلام دا غنل چې زه خو عبادت لپاسم خو زما پر عبادت د دې بیبي کوم چې آرام کوي د دې په آرام کې خلل را نشي. پیغمبر علیه السلام یو عظیم شخصیت دی اغه د بیبیانو د آرام دومره خیال ساتل دي او مونږ خلق سکو الله دې معافي وکي. کم سړی چې د خپل خزي خیال ساتي او کم سړی چې په کور کې خپل بیبي سره د کور خدمت کوي دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده. حضور علیه السلام بیبیانو سره کور کې جارو وخل ده. پیغمبر علیه السلام کور کې بیبیانو سره لوخي وینځل دي. پیغمبر علیه السلام کور کې بیبیانو سره جامې وینځلې دي. کور کې جالې به هغه جالې صفا کړې دي. پیغمبر علیه السلام خو په دې اړه پروا نه کوي چې زه خاون یم دی نه دی ویلې یا دی نه دی ویلې چې زه یو عظیم پیغمبر یم دی نه دی ویلې. د خپلې بیبي سره د کور په خدماتو کې لاس به اچو هغې سره به کور کې خدمت کو کار به کو. نن چې کم نارینا په کور کې د خپل بیبي سره د کور کارونه کوي که فرشونه دی وینځي لوخي وینځل
او توبه که جامې وینځلې نو خواخې بیا د انګور ته سوی دا زوی مخکې خو یریږي مور څه نشي ویلی خو خواخې ته وایي چې سړي نه دې راله دله جوړ که زما د ګل په شان بچی و او تا وشرمو دله دې ترې راله جوړ کو زما د ګل په شان زوی هغه چې ته کارونه لیدلي او ته چې سپیره راغلی نو ماله دې زوی هغسې کو دغسې که او چې د دې مور نه تپوسو کې چې ستا زومي ستا د لور خاوندي او ستا د لور نه تاویږي او خیال او خدمت یې کوي او کور کې ورسره زیم جارو کوي نو وګوره زما داسې ښکلی زوم دی او د خپلو بچو نه مې هسې مړه ستړی خدای پاک مې په دې زوم باندې خوشحاله کړم وګوره د لور مې دونه خیال ساتي د ځان دپاره سوی او د بل دپاره سوی د دې وجې نه کور کې تاسو ښکلي اخلاق خواره کې مور پلار سره ښکلي سلوک د ټولو نه اول د مور پلار حق دی بیا د ښځې او د بچو حق دی د رونو حق دی د خویندو حق دی د چا حق تلفي به نه کوئ دې ته ویلی شي حسن معاشرت او د ګاونډي حق اسنه چې ګاونډیان ګیله کوي چې زموږ حق خو د ذکر نه کو د ګاونډي دپاره م ویمه چې ګاونډي دا ګورې د الله نعمت دی خو ګورې ښه ګاونډي یادوم خراب ګاونډي عذاب دی د خراب ګاونډیانو نه دې الله وساتي او ښه ګاونډ دی الله راکړي په دې محدثینو کې عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه دا یو داسې محدث تیر شوی دی چې څومره محدثین تیر شوي هغه ټول د ښکلي اخلاقو تعریف کوي یو هم پکې چتا خوا دی خوا نري کړی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه لوی محدث ښکلي اخلاقو والا تیر شوی دی د ده په ګاونډ کې یو کور خرڅېده هغه کور د یهودي و هغه یهودي وی چې زه د خپل کور خرڅوم نه بل یو مسلمان ولا راغی او د یهودي ته وی چې دا کور ته خرڅې نو زی علم زما ضرورت دی پسو یې خرڅې دا یهودي ورته وی چې دا کور اسې خو د لږو پیسو دی خو زه یې په 2000 دیناره خرڅوم دغه مسلمان چې راغلی دی دا کور علی دی ورته وی چې خو ما خو دلته په ګاونډ کې خو شاته پوسونو کړل چې دلته به کور په څو میلاویږي نخه کور په 1000 دیناره باندې میلاویږي او ته دا کور په ډبل دینارو باندې ورکې په 2000 دیناره خرڅه دا 1000 روپے 1000 دیناره د دې کور پیسې شو قیمت شو او دا باقی 1000 روپے رانه نس زیاتې اخلي دې يهودي وتوي چې 1000 دیناره د کور قیمت دی او باقی 1000 دیناره زما د دې ګاونډي قیمت دی چې دا دومره خوش اخلاق دی چې زه ته نه خوشاله یم خوشاله زندگی وسره تیریږي هغه کور چې وکړه د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ګاونډو نو دغه يهودي وی زما ګاونډي عبد الله ابن مبارک دی د زه د ګاونډګریت زه صرف په 1000 دیناره باندې خرڅوم ګوره يهودي دی او ښه او بد اخلاق پیژني عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ښکلی انسانو د هغه ګاونډ پسې خفو او هغه په قیمت باندې خرڅو بس اخیری لفظ او اخیری جمله راته دا یو ویم بیا خپل بیان ختموم میوه‌دار اونه خلق ارسو خواهش لري چې راوړم کور کې وکرم مال به فایده راکړي سایه‌داره او میوه‌داره ونه خلک بار نه پرېږدي کور ته راوړي او دا سایه‌داره یا میوه‌داره ونه چې په کور کې نو چېرته غوا میخه ورشي ضرر ورته رسوي یا چېرته ماشوم په چاړه پې ګزار کوي نو خلک څونه خفه کېږي زر ته غوا میخه خوا کي او غټ یا وړوکې بنده که میوه‌داره سایه‌دارې ونې ته ضرر ورکوي نو خلک دا ماشوم یا غټي اخوې کې اخوچه غوسه ورته کوي دا خو قیمتي بوټی ته دې ته ضرر رسوي او د ازغو بوټي ته وګوره هغه که کور کې چته په خطا مروته قدرتي ته وروشي خلک یو غورځي وی باسي او چې کې وې سوځي یې په ډیرانو غورځي وې دا ازغی دی خراب بوټي دی نو دا شان د خو اخلاق او د بدو اخلاق مثال دی خو انسان خلک وي چې خدای کم ځای به ملو چې وسره کینو سبته وورو سبته زدکو سبته وایو صبراته وي دعا به والو دعا به وتو کو
او خراب انسان خراب اخلاق والا هغه نه خلک کور کې تنګي نو بار بو تاسو خوشاله شي چې ال دل تراشه ما سره کینا د دې د وجه نه خپل اخلاق ځان کې راولې او د خراب اخلاق نه ځان وساته الله دې زموږ رضایل اخلاق ختم کی او خپل پاکیزه طاهر او مطهر خپل اخلاق دې الله زموږ تاسو نصیب کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।